او دا حدیث مبارک یاد وساتئ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک حدیث مبارک دی چې کوم مسلمان د شپې لس آیتونه تلاوت کړل لس نو رب ذوالجلال به دا مسلمان دا انسان دا به په غافل بندګانو کې نه لیکي تاسو لس آیتونه د شپې نشئ ویلی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس چې دا یو لس آیتونه دي دا دو سورتونه خو د شپې ویلی شئ آیت الکرسی د شپې وایې تبارک الذی دېرش آیت د شپې وایې قبر د عذاب نه به محفوظ یې سار سورت یاسین شریف وایې ټول روز حاجتونه به رب ذوالجلال پوره کوي یو پیر قرآن شریف تلاوت د سورت یاسین تلاوت چې چوکول د لسو قرآن کریم د اجر او ثواب برابر دی یو سورت یاسین یو پیر وی مونږ ته وبخا جمدو ته وبخا ځان ته دعا په وغواړه رب ذوالجلال ته سوالو قرآن نو یاد وساتئ چې ګوره دا د خوشحالۍ خبرې دي چې موږ د قرآن کریم الله پاک راکړ موږ نیک بخته خوشبخته ښکلي د الله پاک را باندې ډېر رحم او کرم دا مینې را سره د الله پاک جل جلاله لږه ده چې اول مسلمانان بیا امتیان د رسول الله امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین ټول صلی الله علیه و وسلم چې دا امتیان د دین الوی انعام بل نشته او بیا مقدس کلام د ټولو کتابونو سردار مصدق کتاب قرآن مقدس را کړي او دا مکمل ضابطه حیات دی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائے ابن ماجہ حدیث شریف تھی وی ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سحر چشی او سحر ته یو آیت د قرآن شریف یاد کی سونه یاد کی یو آیت د قرآن مقدس یاد کی وی دا د سل رکعات د نفلنا سیوا اجر او ثواب لري سبحان الله یو کس لګیا دا شیخ سے د سل رکعات نفل کی د سلونه سیوا کوي نیم سل کړل یو سل شل کړل او دلته یو کس راغی مسلمان یو آیت یاد کا سحر کی او بس بیا لاټ پر کار روزگار سکول ته ډیوټي یو آیت یاد کا یو آیت سره الف لام میم نشه یادول تاسو ده الرحمن علم القرآن بس دو آیتونه شو کړه خلق الانسان دا پسې بل آیت یو آیت یاد کا یو آیت دا د سل رکعات د نفلنا سیوا ثواب او اجر او ثواب لري او چا چې د علم یو باب یاد کو ورپسې محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د علم یو باب د یاد کو نو د زر رکعات نفل سیوا ثواب او اجر ملاو شو ورته دا د دین ذکر د قران مقدس دا ذکر نه یو آیت ولې چې د حرف باسو کو یو حرف باندې لسنه کې علی رضی الله تعالی مبارک قول مبارک دی فضائل ذکر کې مولانا زکریا صاحب را نقل کړي او احیاء العلوم کې امام غزالی رحمت الله علیه را نقل کړي باقي حواله باندې شیخ صاحب ذکر کړي چا چې یو حرف د قران کریم په مونږ کې په ولاړ ولستو ډیرو مسلمانانو تاسو ختمو کو په ولاړ خارج سے پسې ولاړ وکړ په اخیری خبره کوم خبره دعا کوي په ولاړ چا یو حرف د قران کریم په مونږ کې ولستو نو په یو حرف باندې تسلی کې ملاوي سونه نه کې سل نه کې په یو حرف چا چې کستل شو یو کس او پناسته مونږ نجته تړلې دي خو پناسته باندې قران مقدس یو حرف په مونږ کې ولستو پناسته نو په یو حرف 50 نه کې باندې ملاوي چا چې د مون نه بهر په اودس کې یو حرف د قران شریف ولستو د مون نه غیر مون نه بهر نو په یو حرف 25 نه کې ورته ملاوي او چا چې به اودس د قران شریف یو حرف ولستو غسل کې نه ګوري ښا به اودس یادو غسل کې جنابت کې په بیماری کې حیض نفاس کې نه زنانو ته اجازه شته نه دا ګوري خبره زکوم ما ته خپه نشي ریکارډ کیږي مخده شي ریکارډ کیږي چاته پیدا ورسي زمو بازي باجیګانې په بازي مدرسو کې ګوري چټي نه کوي د قران شریف نه په بیماری کې دا ګوره مکمل حرام دي په بیماری کې د قران شریف تلاوت کول خپل زنانه به پوهه کې چا چې ودونه کړی دی ګوره په بیماری کې یا په غسل جنابت کې د قران شریف تلاوت مجبه کول دا حرام دي حرام ګناه کبیره ده د دې نه به ګوره ډیر ځانم ساتي خپل خويند مين زنانه پوهه کې صحیح ده جیګانا نو په اودس کې یادو بیا اودسه بیا اودسي ده وړه بیا اودسي غسل نه یادو وړه بیا اودسي چې وته مونږ وایو نو بیا اودسه حالت کې د قران شریف تلاوت کولې شي او دست مات شو خو لما ټچنګ باندې کې لا يمسه الا المطهرون راغلی کنه بیا د سبق قران شریف له ګوتې نه وړي دا ګناه ده حرام دي خو ګوتې مولا او د قشان بیا د سره تلاوت کوي اجازه دي نو چې بیا د سره چا د قران شریف تلاوت کوي په دغه حدیث مبارک دي چې لس نه کې بدته په یو حرف باندې ملاوي او چا چې د بل چا نه ووري یو حرف دته الله پاک یو نه کې په یو حرف باندې ور کوي الله جل جلاله دې مقدس کلام دا خیرونه برکتونه فیضونه زموږ استاد ټول نصیب کی